دا چې په کوم مجلس کې ناست یو الله زمونږ د ټولو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبوله منظوره که. الله مونږ ټولو ته د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه را نصیب که. الله زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې که. الله مونږ ټولو ته خپل رحمتونه متوجه که. الہ العالمین زمونږ په خطاګانو، زمونږ په ګناهونو، زمونږ په غلطو باندې الله د عفو قلم راښکه. الله زمونږ د ټولو نه داسې راشه چې بیا هېڅکله ناراضه مه شه. په خپلو ټولو ګناهونو راته د توبې د ژړا د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب که. الہ العالمین د تاڼو، تحصیلونو، اسپتالونو، اکسیډنټونو نه مو بچو ساته. څومره بیماران دي الله تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب که. څومره بې رشتې حضرات دي نیک او دینداره رشتې ورته نصیب که. څومره بې اولاد دي تمامو ته نیک صالح اولاد ورکه. بې روزګارو ته روزګارونه ورکه. د قرضدارو قرضې د غیبو نه ادا که. د پریشان حالو پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې که. د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب که. درجې والا الہ العالمین بلند که. الله په دې مجلس کې دا څومره ملګري ناست دي یا بهر څومره هم اورېدونکي دي الہ العالمین د دنیا او د آخرت په عزتونو باندې سرفراده که. د دوی په رزق کې، د دوی په عمر کې، د دوی په اولاد، د دوی په صلاحیتونو، په کاروبارونو کې برکتونه نصیب که. الله تعالی موږ ته چې چا د دعاګانو دپاره ویلي دي ای زموږ د ملګرو ته د دعاګانو دپاره ویلي دي د تمامو جایز دعاګانې قبولې که. د تمامو جایز تمناګانې پوره که. جایز ضرورتونه وله د خپلو غیبه خزانو نه برابر که. الله موږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.